نن د وړو کې اختر عید الفطر ورځ ده. د دې ورځ څه خصوصیات دي او دا الله ولې مقرر کړی ده؟ د دنیا په هر یو کار کې یو مقصد وي او هغه کار نه چې هغه مقصد حاصل شي نو انسان مطمئن شي او خوشاله شي، او چې کله د هغه کار نه مقصد حاصل نشي نو انسان عزتمند و غیر مطمئن او خفي وی وخت می ضایع شو، کار اون شو. د اختر څه مقصد وي؟ د اختر یو دو درې څلور مقصدونه دي چې هغه د انسان په ژوندۍ کې حاصل شي نو اختر دی، او کاغه مقصدونه حاصل نشي نو اختر د عام ورځو په شان یو ورځ ده. نور دی کې مراخیږي، نور دی کې ډوبېږي، غرمه پکې راځي، 10 بجې 12 بجې دی کې مرাজি، په نور ورځو کې مرাজি. یو عزتمند اختر د خوشحالي ورځ ده. اوس خوشحالي پس کې ده، یو طرف ته خو غم د عزتمند چې روزه تیر شوه، خو بل طرف ته دا خوشحالي ده چې رب کائنات مونږ ته د روزي نیولو توفیق راکړو. دا خوشحالي ده او دا الله یو امتحان او پاغي کې مونږ سره سره درجه کې کامیاب شو. که یو انسان وایي زمونږ روزي ډېری کمزوري دي نو عزتمند کو تاسو ګوري امتحان کې 33 نمبر والا پاس کیږي او د 100 نمبر والا پاس کیږي، خو د 100 نمبر والا ته انعام ملاويږي، خو عزتمند د 33 نمبر والا ته سزا نه ملاويږي. نو موږ او تاسو ته چې سزا ملاو نشي او پاس شو دا زموږ د پاره ډیره غټه خبره ده. نو د دې وجې عزتمند یو طرف ته د الله نه خوف لري، بل طرف نه به خوشاليږي. خوف بد دې لري چې زما روزه به قبول شي وي کنه، امید بد دې لري چې ظاهري طریقې سره ما روزه صحیح نیولې ده. نو د دې وجې عزتمند بیگانه چې کوم شپه و دي ته حدیث کې لیلۃ الجائزه ویلې شي، او نن د اختر ورځ د دې ته ویل کېږي یوم الجائزه. جائزه ویل کېږي انعام ورځ. خد دنیا په قانون کې دا طریقه ده چې عزتمند صرف فرست سیکنډ تر ته انعام ملاويږي، باقی پاس شو دخل کو ته انعام نه ملاويږي. د الله په قانون کې دا طریقه ده چې پاس شوي بس انعام درته ملاويږي. کاغه وړو کې نمبر سره پاس شوي، که غټ نمبر سره پاس شوي، که بل نمبر، نو تا ته چې کوم د سنه سره درجه کې انعام ملاويږي. دا د الله قانون دی. دیو جن دین کې پیل کېدل نوی عزتمندو. یو انسان چې څنګه مونږ وکړلو بس دا هغه درجه مونږ ثواب ورته ملاويږي، کني کم از کم فرایض پوره کیږي. نو دیو جن عزتمندو یو د خوشحالي ورځ ده، خو د مسلمان د خوشحالي خپل یو طریقه ده. مسلمان بخپل خوشحالي کې د یو څو خبرو خیال ساتي. یو عزتمند دومره زیاته خوشحالي بنه کې چې رب ته هیر شي، ځکه دا ټول رب ته د حاضرۍ یو ترتیب دی او امتحان دی روان دی. دویم نمبر عزتمند اسراف په ډیر نه کوي. دریم نمبر عزتمند خوشحالي به دې تر سره نه کوي چې د بل مسلمان دل ازاری وشي. نو دې ټولو طریقو کې دنه ودا خوشحالي کوي. بل د مسلمانانو او د غیر دین خوشحالي کې تاسو سوچو کې یو فرق دی. لکه کریسمس ډے دی، هولی دا مختلف قومونه خوشحالي مناوي، هغوی اخترونه کوي، خو د هغې اخترونو سره زاړه ماضي کې څه واقعات تړلي وي، فلانی کار شوی دی. زمونږ او ستاسو خوشحالینو کې تاسو وګورئ اکثر د عبادت په اینډ کې په آخر کې یو خوشحالي راځي. نو معلومه شو مسلمان ته دا وایي چې تا عمل وکړو دا ستا خوشحالي ده. تاسو وی روزي وشوي نو اوس د خوشحالي ورځ ده. او دا رنګ عزتمند ابراهيم عليه السلام د الله لپاره او هاجري بيبي الله لپاره اعمال کړی دي، او دا رنګ هغه اعمالونه پس د خوشحالي ورځ ده، د غټ اختر ورځ ده. قرباني کول الله لپاره یو عبادت دی. نو زمون او تاسو عزتمند او دا رنګ عزتمند د حج په خوشحالي کې به التحج دی، د اختر دی. د عرفي په خوشحالي کې عزتمند غټ اختر دی. د حاجیانو د حج تکمیل د پاره بیا د غټ اختر خوشحالي ده.
نو تاسو ګورئ د هر خوشحالۍ نه مخکې عبادت دی. نو دا موږ او تاسو ته یو نصیحت راکوي چې تکړه انسان هغه دی چې عمل وکړي. دا که د دنیا اعتبار سره که د آخرت اعتبار سره. که د دنیا اعتبار سره د عمل وکړو نو هم درته خوشحالي میلاویږي، ګریډ به درته میلاو شي، درجه به درته میلاو شي، پیسې به درته میلاو شي، جاب به درته میلاو شي، کاروبار به درته میلاو شي، سست به ځان نه جوړې. نو الله چې کله ته یو عمل وکړې د هغې نه پس تعالی به خوشحالي درکوي. نو دا دې دپاره چې انسان یو عمل سره اموخته کوي الله، چې ټول عمر انسان له ورک اینډ ورک کار په کار دی. که هغه د دنیا کار وي که هغه د آخرت کار وي. که د دنیا کار دې وکړو نو دنیا به دې ښه کېږي، که د آخرت کار دې وکړو آخرت به دې ښه کېږي. خو مسلمان کې دا فرق دی چې دا به د دواړو کوشش کوي. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفی الآخرة حسنه. خدای پاک مال دنیا هم راکړي او آخرت هم راله حسین راکړي، ځکه زه دواړو ته محتاج یم. که دنیا دې کمزوري شي عزتمندو نو آخرت جوړېدو کې هم کمزورې پاتې کېږي، ځکه ډېر عملونه هغه پیسو سره تړلي دي. مثلا جومات جوړول، مدرسه جوړول، حج کول، زکات ورکول، دا ټول پیسو سره تړلي اعمال دي. نو د دې وجې عزتمندو یو دا خبره. دویم عزتمندو دا د رحمت ورځ ده. ان رحمت الله قریب من المحسنین. بعضې کسان وایي چې موږ به د الله په فضل جنت ته ځو. دا خبره په خپل ځای صحیح ده، خو بعضې کسان دا د دې لپاره کوي چې بیا عمل نه کوي، وایي مړه هسې د الله په فضل ځو که نه. نو الله قرآن کې د دې جواب هم رالیږلی، ان رحمت الله قریب من المحسنین. زما دا رحمت چې کوم دی دا نیکو خلکو سره وي. نو چې ته نیکي نه کوې د الله رحمت تا سره نه ملګری کېږي. د دنیا عام معمول دی چې کوم بچی د سړي خبره مني هغه بچی زړه ته ګراني، او چې کوم بچی خبره نه مني نو زوی خو ورته وایي خو ګران را باندې نه دی، وایي ما چې ستا په شان اولاد ما له الله نه وی راکړی. داسې هم کله ناکله خلک وایي. نو عزتمندو ټوله دنیا اعمالو ته ګوري، کردار ته ګوري، اخلاق ته ګوري. بات کردار کی ہوتی ہے وگرنہ انور، قدم انسان سے سایہ بھی بڑا ہوتا ہے. وی خبره د کردار او د اعمالو او د خبرو ده، د غټوالي د وړوکوالي خبره نه ده. ګینې د انسان نه خو د انسان قد ډېر غټي او د انسان سوري ډېر غټي، خو په سوري باندې څوک څه کوي؟ اصل خو د انسان دی. دقرنګ انسان کې اصل اعمال دي. نو دویم عزتمندو دا د رحمت میاشت وه او نن د رحمت ورځ ده. د الله رحمتونه عزتمندو او انعامات تقسیمیږي. نو د دې دپاره عزتمندو موږ او تاسو راجمع شوي یو هغه ځان سره وړو. حدیث پاک کې راځي چې کله د اختر ورځ شي نو فرشتې په لارو کوڅو کې د انسانانو او روزهدارو په استقبال کې ولاړي. د انسانانو او د جناتو نه علاوه د ټولې دنیا مخلوق هغه ګوري. بعضې څیزونه الله پټ ساتلي دي. وَلِيُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ، چې ما باندې په غیب باندې انسان ایمان راوړي. یو سړی چې عزتمندو تا سره دوستانه کوي او هغه تا سره هسې بېڅه دوستانه وکړي، دا د انسان خوښي. کوم انسان چې ستا غریبۍ، مالدارۍ او د نورو څیزونو ته ګوري، خلک وایي دا لالچي انسان دی، وایي دا زما د لالچ د وجې نه ما سره ملګری دی. نو الله رب العزت قرآن کې وایي چې اصل مؤمنان هغه د یؤمنون بالغیب، چې هغه په نالیدو باندې ما چې کومې خبرې کړي بس په هغې باندې د دوی یقین دی او په دې باندې هغوی ایمان دی او ما سره دوستانه کوي. والذین آمنوا اشد حبا لله، دقه مؤمنان شدید محبت الله سره کوي. نو بهرحال عزتمندو دا د انعام ورځ ده، دا د خوشحالۍ ورځ ده. دریم مقصد په اختر کې څه دی؟ دریم مقصد اجتماعیت دی، راغونډه اتفاق او اتحاد دی. مسلمان نن ولې رسته شوی دی عزتمندو؟ دوی کې اتفاق او اتحاد نشته. د دې مصر یو عالم تیر شوی دی شکیب ارسلان، د هغه نوم دی. هغه یو کتاب دی حاضر العالم الاسلامی، د عالم اسلام موجوده حالات. نو هغه کې لیکي وایي ما ډېر زیات جړل چې یا الله د مسلمانانو تعداد په دنیا کې ډېر زیات دی او دغه رنګې د دنیا هر نعمت مسلمانانو سره دی، مسلمانانو ملکونو کې دی. مثلا مسلمان پیدایشي مجاهد پیدا شوی، ځکه څنګه چې دا پیدا شي دته په غوږ کې اعلان کې الله اکبر، بس لوی الله دی، دا نور هر څه واړه دي.
او د وړو کسی نه څوک نه یریږي د وړو کسی نه څوک نه یریږي الله بس لوی دی نو دا د الله په نوم باندې غټ شوی دی او دل چې مور عزتمند ګوټي ور کړي دا او د کړي دی نو د الله په نوم باندې او د کړي نو د دې وجې عزتمند پیدایشي مجاهد دی او دا شان د دنیا عزتمند ربړ تیل معدنیات نیرونه سیندونه دریابونه دا ټول اسلامي ملکونو کې دي نهر سویس او دغه رنګ عزتمند مختلف بحر احمر او دا څومره غټ غټ سیندونه چې دي د مسلمانانو په ملکونو کې دي نو سیند عزتمند او دریابونه د کامیابی او د ټریډ او د تجارت لوی لار وي که په بل کس باندې ته لار بنده کی هغه ملکی سم نشي کولای نو که مسلمانان صرف د لارې بندي کړي نور ملکونو د پاره ټول ملکونه به دوی ته پخپو کې پریوزي خو د دې باوجود مسلمان ناکام دی په دنیا کې نه ناکام په دې معنی سره دی چې د کافرانو نه یریږي یو خوف او یو دهشت دی په دې باندې نو دا د اختر ورځ الله د اجتماعیت د پاره د اتفاق او اتحاد د پاره مقرر کړي هر یو کس جمعه ترش نو مسلمان ته پته ولګي چې یو زما د کور والا رور دی خو بل زما د مسلمان رورم دی او څنګه چې دا زما خپل رور زما د پلار نه پیدا دی خو اصلا د ادم نه پیدا دی تخرنګ زما د بل رورم د ادم نه پیدا دی نو چې مخکې مونږ زونه مونږ ټول د ادم اولاد خلقکم من نفس واحده الله ما تاسو د یو نفس نه جوړ کړی ادم وخلق منها زوجها او داغه خزم هم داغه د نفس نه جوړ کړی دا نو د یو ادم نه ټول پیدا دي نو دې کې اتفاقیت اتحاد هغه شکیب ارسلان وی ما جړل د دنیا 20% تیل صرف په سعودي عرب کې پیدا کیږي ځکه د ټولي دنیا او راول انډونیشیا او دغه ملکونو کې پیدا کیږي تاسو ګورئ زموږ دی غرونو ته ګورئ څومره خپل نظام دی موږ سره د وګو خپل نظام دی به مسلمان وال خوري ولی وای ما جړل او پدې کې زود شو نو چې ود شو مچه په خوب کې رااله ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ را وای ما ورته ویل چې ما دې چې وری جاړي وای ما ورته نن امت مسلمه ډیر زیات دي ملکونه ډیر زیات دي تعداد ډیر زیات دي او ټول کلمه موي خو دوی خپلو کې مشتو غریبان دي او باځه پکې د کافرانو د پر ملاتړ او سہولت کار دي او دا غره دوی د کافرانو نه یری نو د دې څه وجه ده وای ما ته چې قل هو سورۃ ګورا نو بس صرف چې دا ویل نو تاسو به ته ونه کړی چې قل هو کې څه دي قل هو د شي سورۃ د شمن ماشومان او خزو نه رټول لورځي او صحابه کرام باندې سورۃ سره ډېر مینه کوله ځکه دې کې د الله تعارف دی یو صحابي نبی رسول الله والسلام وی دا د دې وجنه الله او بخلو چې د قل هو سورۃ سره مینه ده نو به سار را یکدم چې را پاسې د سوچ به کو چې پوره پوی نشوم قل هو سورۃ کې څه دي قل هو سورۃ کې ظاهرا د الله صفات ته تاسو ګورئ قل هو الله احد الله یو الله الصمد الله بے نیاز دی او لم یلد ولم یولد بچی نشته نو چې دې کې څه دي د امت مسلمه د پاره بدی کې څه دي ظاهرا خو دې کې د الله صرف صفات بیان شوی وی سوچ می کو چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ علم خود ټول دنیا د علماو نه زیات دی هغه نشي غلطه دی او مال خوب کې رااله او ما ته وې نو سوچ می کو وی به یو حدیث مخه ترانو تخلقوا باخلاق الله د الله صفاتونه په ځان کې باز راولې وی به می د دوه یو حدیث او د قران د صورت می یو بل ته مخامخ کو وی سوچ می کو په قول هو صورت کې درې خبري بیان شوې درې صفاتونه د الله بیان شوي نو دا درې صفاتونه په ځان کې راولي نو مسلمان به کامیابي یو دی قل هو الله احد الله یو دی نو مطلب څه شو تر څو پورې چې مسلمانان یو شي نه کامیابی نشته بلکې عزتمن مسلمانان په غټه صدسه کې څو پورې چې د کور خزه خاوند یو شي نه هم د کور نظام نه چلی نو ته لا د دنیا نظام یادې دیو جنا شبیر احمد عثمانی سے لکھی جب میاں بیوی ایک ہو اور نیک ہو تو دنیا کی زندگی جنت کا نمونہ ہے چې خزه خاون کی اتفاقی او نیکانی نو دا زندگی د جنت زندگی دا اور جب میاں بیوی نہ ایک ہو نہ نیک ہو نہ یو وی نہ پک اتفاق وی ہو نہ نیکانی
نو دا زندگی جن دوزخ کا نمونہ ہے بے دوزخی. نو اول چیز عزتمند اتفاق دے. اگر اتفاق عزتمند کورم دے، د پلار بچو سرم دے، د خزی خاون سرم دے، چکم دے کہ اتفاق ہوئی او دغه رنګ عزتمند دیو ادارې د امپلویز او د مشر په خپل مینس کې اتفاق، دغه رنګ د علاقې د مشرانو خپل مینس کې اتفاق، دغه رنګ یو یونین یو د کونسل یو عزتمند یو پارټي د خپل مینس کې اتفاق. تاسو د پارټي نه وړي ختمي شي دي کې عزتمند خپل کې بے اتفاقی او پیدا کی پیلی کی د یو پارټي نه دوه جوړي کی د دوه نه درې جوړي کی. نو مثلا پارټي ختم شي کمزوري شي بے اتفاقی دسیږي. او مشهور مقتد د دویم او د دریم په کتاب کې دا واقعیا بیانېږي اتفاق میں برکت ہے. او اړه ماشومان ورونو خپل کې به جنگونه کول نو پلارو لړکی ورلو ول دا مات کا یو مات کو بلبل مات کو بلبل مات کو به ټول ورته یو ځکه اوس یو مات کوي نه ماتي ول بچي تک مثال ستاسو دی کې اتفاق درکې نو نه ماتيږي. او دا څنګه عبدالغفار خان بابا ویل یو کیګو ګینه ورکیګو ورته مشرانو په یو جمله کې یو خبره کې لوی حکمت کې یو نشو ورکیګو ختميګو. نو اول چیز په خلهو کې د احد الله یو دی. ایک سے جب دو ہوئے پھر حسن یکتائی نہیں اس لیے تصویر جانا میں نے کچوائی نہیں. یو نه چې خبره دوه د شي بس حسن به ختم شي قصه ختم شي. نو یو وانی کې حسن دی. نو مسلمانانو کې اتفاق اتحاد پکار دي. پکار دا دی چې ټول اسلامي ممالک او مملکت مشر یو وي. اسلام دا تعلیم ورکوي او ملکونه دی وی خدا به ټول وزرا وي. وزرا دا ترتیب نشته مسلمانانو. زمون اسلامی ممالک د خپل یو بل یو خبره نه مانی بلکې دوی د سه موحدي کافرانو سره کړي چې د یو بل خلاف کله کله ودرې. دا اوس ته سوچ خبرې دي. نو د دې لپاره دعا کې دي شي او کتا شو کې کم کس د شي او کمران شي مشر شي هر یو سره کې دي شي. راغه د دې سوچو کې اتفاق. دویم په قلهو صورت کې بیان شوی الله الصمد الله به حاجت ذات ته به نیاز ذات ته. نو څه مطلب شو؟ مسلمان بدزان نه سوالګر نه جوړي. د الله په شان باندې دا به عزتمندو سر چاته نه ټیټي. الکه دا غړې په پټیم نه کوي. ٹھیک. نو به حاجت ذات ته الله. نو انسان بزان چاته حاجتمند کوي نه. که مسلمانانو نور ملکونو ته ځان حاجتمند او سوالګر کو نو بس دا به د دې حیثیت به پریوزي. ور قلهو صورت یو عام صورت هم په کې ته سوچ دې کړي او د دې وخت حالات حاضره د پاره یو راهنما صورت ته. نو تاسو ګورئ چې مسلمانانو سترګې ورې ټیټې دي. صفه خبره موږ د IMF او د ورلد بانک قرضداري خلک او قرضدار سره چې هر څومره تکړه د غسترګې ټیټي باید په الفاظ دیگر ذلیلې. نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم قرض انسان ډیر کمزورې کوي. قرضونه انسان ډیر کمزورې کوي. وې دا د ورځې شرم دی او د شپې بې آرامي ده. کور کې چې شپې کنه خلک وې پکور دی خو غریب حیران وي چې دې پیسې بس ورکو اوس را پسې قرضدار قرضخواران شي. نو یو غم دی عزتمندو د شپې غمي او د ورځې شرم وي بار نشي راوته سره. د قرنګ عزتمندو زمون قوم سوالګر قوم دی. سوالګر قوم نه کامیابیږي. عزتمندو تاسو یقینو کې اوس بیت الله شریف کې کسان نیولي سوالګری اکثر پکې پاکستانیان څومره شرم خبره او اکثر سوالګری تاسو ګوري مالداري هټ هټ بندل پیسې وي جمع کړي او موږ یو لبیا ورکو. نو موږ دومره سوس قومي منتخب مستحق کس معلومي موږ هغه نه ورکو بس موږ جان چوڑاول د پاره او بس جانې دو ورکه بس دلا موږ نور سوالګر کو هغه کس. نو قرآن کې الله وی قلهو صورت کې الله الصمد الله بے نیاز ذات ته بے حاجت ذات ته چاته ضرورتونه نشتا. نو مسلمان چې ځان عزتمند په خپل کور کې مضبوط کی. ټول عزتمند لیډرانو ګور قرضونه لري. ټول لیډران یو لیډر د شو خیالي قرض دی اغسته
او موږ سره څومره عزتمند خوشاټاري هلکان دي په کار دي د ځمکې دي ته حواله شي د جامونه د کارونو ورته حواله شي قرض ته زموږ څه ضرورت دی خو یو کال دوه کاله به زموږ په سختۍ تېر شي لږ په سخت تېر کړو څه خبره خو نشته غریبي په هر چا باندې راځي نو په ملک هم دې غریبي راشي که نه اوس زموږ ملک کې څومره ډېر غریبانان دي په قرض سره غریبانان خو مالداره نه شو څومره قرضونه واغستل شو غریب نور هم تباه شو نو په قرض باندې خو په کار دی غریب سړی د دې لپاره دي چې زما غریبي پې ختمه شي نو د ده غریبي خو ختمه نه شوه نو دا د لیډران عزتمند ټول د خپلو ګاډو دپاره او دغه د خپلو خرچو دپاره د دې څیزونو دپاره نو خدا را دې لیډرانو ته خیرې کوئ او دې ته دعاګانې مه کوئ ها که داسې لیډر رالی چې د کافرانو نه قرض وانغستو خو دې داسې لیډر را پیدا کړي که په دې موجودو کې داسې الله دې ورله طاقت ورکړي ودې کړي راهنمایي ټول عمر به دنیا یاد ساتي نو بهرحال عزتمندو دویم چیز دا دی سوالګر انسان نه کامیابیږي دا د دنیا نظام هم داسې دی د سوالګر نه خلک ځان ساتي ما ته اکثر کس وایي ته چا سره ملاقات نه کوي حالانکه زار وخت آنلاین د ټول نه زیات جوابونه په پاکستان کې په موبایل باندې زه به ورکوم بلا مبالغه ملاقات ولې نه کوم ځینې خلک مولیانو نه یېرېږي چې هلکه مولي صاحب به بې زکات نه راغلي ځکه زموږ علما اگر چې مدرسو دپاره ځي جوماتونو دپاره ځي خو عزتمندو دغه داسې جوړ شوی نو موږ یو داسې نه چې د دین توهین وشي موږ ډېر زو خلک وایي چې هلکه دا څه دپاره راغلی که مثلا هغه کس زموږ ملګري خو نور کسان سوچ کوي دا مولي صاحب پلاني لمځي ده لمځي ده لمځي ده لمځي د دې کې څه مقصد دی نو د دې وجې نه عزتمندو موږ ملاقاتونه هم کم کړو چې څوک هغه سوالګر دغه را باندې ونه کړي سوال ډېر نه ځای او رحمان بابا وی نه په عمر څوک مړیږي نه په مال نه په عمر څوک مړیږي نه په مال نه په مینه څوک مړیږي نه په سوال زبردست پخې خبرې په عمر څوک نه مړیږي سړی چې نورم زیاتي مال انسان وی هل من مزید چې نورم زیاتي مینه محبت عزتمندو په دې انسان نه مړیږي او په سوال هم انسان نه مړیږي نو سوال انسان ډیر ذلیله کوي عزتمندو لږ لږ شان مخکې راځي عزتمندو کوم کس چې د مخکې چاته چې مخکې صف کې ځي وي شاته کسان بس مخکې صف ته راځي یو کس لږ لږ شان ځي او یو کس را مخکې کېږي نو سره به صفونه برابر شي به سمداري کې ودرېږي دریم نمبر 6 دی عزتمندو قل هو صورت کې وای ما سوچو کو دا ولم یکن له کفوا احد دا الله برابر څوک نشته لم یلد ولم یولد دا الله نه پلار شته نه زوی شته نو ما سوچ وکړو چې مسلمان به اله کامیابیږي چې دا د جنسي تفرقې نه راوځي دا بلوچي دا پښتون دا پنجابي دا فلاني درګر زموږ د افغانستان والا شو یا زموږ د صوبه سرحد والا شو زموږ پنجاب ته څومره کار کی او څومره پوسټونه موږ ورکو او عزتمندو پنجاب ونوای پنجاب والا باندې زموږ پښتانه څومره بدلېږي سو وخت کې ولدار وي چې دلته پورا انټري بګي په تانه کې ته به کدا د بلځي خلک دي نو چې په یو ملک کې دومره تفرقه وي دا سیندې دا پنجابي دا پښتون دا فلانه نو عزتمندو دا چرته دي ته په خپل سوچو ته په خپل بچو کې داسې وکړه وې دا زما فلانه زوی کامیاب دی بل ته ناکامي اگر چې هغه فرست راغلی ته یقینو کا بل زوی ته نزله خپکی او دا یوسف علی السلام واقعا قرآن کې بیان کړی دی پیغمبر خو زوی سره به ډېره مینه کوله هغه نور زوی د قتل منصوبه جوړه کړه مینه محبت زړه کې به کم زیات ساتي خو د دې اظهار به خپلو بچو ته خپل دغه کې نه کېږي بیا به تا ته لانجه جوړېږي ګینې مینه محبت باندې انسان پټ نه دی چې ټولو سره به یو شان کوي دیو نبی علیہ الصلوۃ والسلام الله ته وی الله تا ما دل شي بیبیانو کې برابرۍ کوه نو زما خو عائشې سره مینه زیاته ده نو الله رب العزت ورته چې د مینې محبت باندې نیول نشته خو ظاهري به یو شان ټولو سره چلېږي نو مسلمان د ناکامیابۍ درېمه وجه څه ده عزتمندو جنسي تفرقه ده دا مالداره دا غریب نه ټول پاکستانیان ټول مسلمانان که روس کې یو سړی دی مسلمان دی زمونږ د زړه سر دی او دغه رنګ عزتمندو که د بیت الله مسلمان دی که د روس مسلمان دی که د فرانس دی که د دې دا ټول رونه دي خپلو کې نو مسلمانانو کې خپل عزتمندو دا تفرقه ده په پښتنو کې قومونه دي دا قوم نیش دی دا اوچت دی دا فلانې دی دا ډینګرې دی دا داسې نو دې طریقې سره به عزتمندو چې تفرقه نه ختمه شوي مسلمان نه کامیابیږي نو دا د اختر ورځ عزتمندو یو مقصد دا دی اجتماعیت
یو سوچ من کی پیدا شي ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز بس یو صف کې ودرېدو یو شان شي نه ادم یو ادم نه پیدا یو هوا نه پیدا شکل و صورت من ځان خپل نه جوړ کړي کته چې څه خستم زه مزیدار نو دا خو ستا دین نو خو څه د بل چا در کړي دي کستا دي سب یو انسان په خپل باندې یو کار کړي وي دا زما کار نو عزتمند زمون خو خپل سشته نه دینو قسم دې کوم الله د پاره خپل ځانم قربان نو موږ په الله باندې احسان نشتا شاعر وای جان دی ہوئی اس کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا کدا سرم دی الله لور کو دا بچین دی الله د پاره قربان کړو نو الله باندې احسان نشتا زکه دا کوم سيزونه چې تا قربان کړو دا د الله درکړی تعالی درکړی تاسو سره خپل نو کنه خپل دي سي دا الله ورکړی شی دی الله ته واپس کړو زه تور دی وکړه نو د دې وجې عزت مندو د دې اختر موز یو فلسفه دا اجتماعیت چې به څنګه چې زه په دې صف کې د مسلمان ورور سره یو ځای ودرېدلم او دلته سره به د اختر ورځ باندې غاړم ملاوم او لاس مو سره ملاوم او موږ ډېر خوشاله یو نو مسلمانانو له د دې جمعات نه بار د اختر ورځې نه بار هم دغه شان ژوندګي تېرول پکار دي چې یو بل سره مخامخ شي چې په مخ باندې خندای چې بل یو بل لغاړه ورکړي او د یو بل په تکلیف کې شامل حال وي صرف زبانی جمع خرج نه تابعدار بس لیکي تابعدار دریم نمبر عزتمند د غم خواري عزتمند ورځ د بل مسلمان غم مونږ ته پتو لګي او د بل مسلمان عزتمند احساس بنته وشي نو دا ټول دوه درې مقصدونه مرته بیان کړه دا د اختر ورځ یو د انعام ورځ ده دویم عزتمند د رحمت ورځ ده دریم د مغفرت ورځ ده نن به الله نه موږ وصولو او الله رب العزت په ورکړه باندې راغلي دي فرشتي عزتمند په کوڅو کې ودرولي د استقبال لپاره او قسم خوري الله زما د جلال د قسمی زما مسلمان بندا زبتا اخرت کې کافر ته ذلیل کوما تمانو غواړه ز تعالی صدر کم مغفرت درکم او ته چې څومره دعاګانې پنن واسکه دوه قسمه دعاګانې یا به دنیا غواړي یا به آخرت آخرت خو مې دل درکو او دنیا کې بستا مصلحت تا ګورم دنیا کې داسې دی ویل چې خامخا بدل کو وستا مصلحت تا ګورم او د دې مثال څه دی چې نو موږ او تاسو بچي زموږ یو وړو کې زوی هغه موږ چې یو لک روپۍ ورکو چې داوال وړو کې ماشو نه مصلحت یې 10 روپۍ ورکو 20 ورکو 50 به چې پرورو غټي کې به 500 به 1000 به 20000 پرورو داسې دی تقنه زموږ عزت مندو موږ کې تکبر راځي موږ نه ضایع کیږي موږ بیکار یو د دې وجه الله ترتیب سره سکه کې حساب ته چې ماشوم وي د کاروبار د ذهن نو چې غړ شو بخبره د کاروبار ته ذهن درځي دا ذهن کې ته کاروبار چا واچو کزین کې د کاروبار نه نو کاروبار له بسنګت دی زین للناس حب الشهوات الله اذا تماخي استکړو یعنی کار کې هټول نقصان دی خولي دی تکلیف دی خو الله درته خسته کړی دی نو تلزي د انسان یو ویخته بي ځای اوزي هغه نه دانه جوړ شي ټول بدن ته چې کوم دی چین نه سکون دی یو نو کې خوږي ټول بدن خوږي نو د یو مسلمان دی او هغه ته تکلیف دی ټول عالم اسلام کې 30,000 صرف معشومان عزتمندو شهیدان شو واړه معشومان تاسو آی روز ګوره بس صرف موږ دعاګانې کوو باندې شیزونه عزتمندو الله جهاد سره عمل سره تړلې وي عزتمندو خو موږ خود ملکونو او د مشرانو هغه محتاج یو موږ نشو کولای دا سربراهي د فوج وي د مشرانو وي د لیډرانو وي چې هغه لیډ کی ځان سره امت نو د دې وجه نه عزتمندو بني اسرائیلو بدعاګانې کولې الله باندې دی امت سره الله رب العزت د جهاد طریقې ته د پاره راوستل چې ته خپل سټرګل کې کوشش وکې ګور امریکا د هغه ځای راځي چې افغانستان باندې حمله کوي په عراق حمله کوي هغه خپل ځین کې هغه ته جهاد وایي نو هغه خپل جهاد ته جایز وایي موږ خپل جهاد ته ناجایز وایي د جهاد د نوم نه موږ یریږو عزتمند نو د دې عزتمند موږ داسې نه کوو چې تاسو ټوپکونه په لاس کې درکو خو کم از کم چې ستا په زړه کې لږ درځي که موقع رااله چې سبا خو بیا تختې نه کنه ځکه وایي د ایمان نه بعد لویه ګناه دا ده چې انسان د جهاد میدان کې وتښتي بزدل مسلمان د الله نه دی خوښه او عمرې خو به هسې مرګ
کاغه په jihad کې راځي کې د شي راځي نو خامخا بمري مرګ نه خو خلاصې نشته دوه سيزونه نه خلاصې نشته یو بډاوالي نه یو مرګ نه نو د دې وجې عزتمندو ټیم پوره شو د اختر مونږ طریقې عزتمندو شپږ تکبیرونه دي پکې او درې یو رکعت کې چې الله اکبر دې کو لاس بچ کنده داسې نشي دوه رکعات د وړو کې اختر مونږ کو او په دې حاضر امام پسې الله اکبر نور کار به مونږ کو بس ته سر پر بسره پسې ودرېګا او د دې دوه عزتمندو د دې نه پس نیم کار به د خطبه دغه نه بعد د مونږ نه بعد د جمعې خطبه مخ کې وي د اختر خطبه وروسته وي بعضی کس مونږ کې استلال شي چې مونږ ختم شو نه د اختر مونږ خطبه هم په دې کې شامل ده نو خطبه به دې کې د مونږ نه بعد وي نو خطبه هم ویل کېږي د عالم اسلام د پاره ورځ کې دعاګانې کوي او اجتماعي دعا وکړي تاسو د پاره زموږ د پاره ځکه الله عزت و نعمتونه اخرت خو در کومه او دنیا هم د مصلحت په بنیاد باندې در کومه الله ته دعا خوښه ده لکه استاد وی ته نه یو څه غواړي کنه نو هغه عزتمندو ته په خوشاليږي او چې د بل نه غواړي بچي ځان نه سوالګر مو جوړاو د خرنګي مسلمان چې د الله نه غواړي الله په دې باندې خوشاليږي نو ان شاء الله دوه رکعات مونږ دي به ور پسې دعا کی او به ور پسې چې کوم دې خطبه کیږي نو دې د پاره ان شاء الله ټول